अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को मरजखील टीवी चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तुबस्सदक़ाति फनिअम्मा हिय व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा फ़हुव ख़ैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़लिअन्फ़ुसिकुम वमा तुनफ़िक़ून इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख्यत के लो फरमाइल आगा चे सो तासो दा अल्लाह पर नुम्बाने सदक़ा वर्कवे या तासो मनख्तो के नो अल्लाह पर हर सबाने कोई दे। उस अल्लाह दा खबर बयानी कि सदक़ा व खैरात که په ښکاره باندې او که په پټه باندې خدا ډېر ښه عمل دی، ځکه په دې باندې الله تعالی راضي کیږي. او الله فرمایي د صدقې او د دې خیرات د برکته الله تعالی د انسان ګناهونه چې دي هغه معاف کوي. او بلا خبر اللہ تعالی دا بیانی چې زما پیغمبر ہدایت ستا پلاس کې نه دی، ہدایت زما پلاس کې دی. او چاله چې الله وغواړي نو هغه ته هدایت کوي. او سچ تاسو د الله په نوم باندې ورکوي، الله تعالی به د هغې اجر او عوض په دنیا او په آخرت کې درکوي. ان تبدوا الصدقات فنعما هي، کچره تاسو ورکوي خیرات پخکار باندې فنعما هي نو هم غره خبره ده. الله فرمایي ښه خبره ده. وان تخفوها او کچره تاسو هغه پټوي وتؤتوها الفقراء او ورکوي فقیرانو ته فهو خیر لکم ناغه هم غره د ستاسو دپاره. الله فرمایي هغه بیا د هغې نه لویه خبره ده چې داسې حدیث مبارک کې راځي په داسې انداز کې صدقه چې ښي لاس یې ورکړي او ګس لاس ته یې پته ونه لګي، ګس لاس ته پته ونه لګي، داسې خفیه او داسې په یو انداز کې او په پټه باندې د الله په نوم باندې امداد کول. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ او لرې وکړي تاسو نه من سیئاتکم ستاسو ګناهونه. والله بما تعملون خبیر او الله دا غنا چې تاسو یې کوئ خبردار دی. کمالی عبادت تے که جانی عبادت تے اللہ دا ہر سنس دے خبردار.
لیس علیک هداهم نشته دې ستا په ذمه باندې د هغې په لاره راوستله. نبی علیہ السلام به دا کوشش و چې دی به په څنګه طریقه باندې په کومه طریقه به دی د الله دین ته راشي. نو الله فرمایي زما پیغمبر ستا کار څه دی؟ دین رسول دی. نور کدی یې قبلی د ځان دپاره فایده ده او که نه قبلی د ځان دپاره څه دی؟ نقصان. ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله هدایت کوي چاته چې وغواړي. الله چې څوک یې خوښ شي نو د ایمان توفیق ورکړي، څوک چې خوښ شي ځان ته رانږدې کړي، ځان ته ودري. هر چاله الله تعالی د ایمان او هر چاله الله د نیکۍ توفیق نه ورکوي. وما تنفقوا من خیر او سچې تاسو خرج کوئ د مال نه فلانفسکم نو هغه هم د خپلو ځانونو دپاره ورکوئ. الله فرمایي که تاسو خرج کوئ نو دا ګورې مطمع نظر ساتئ چې دا د څه لپاره؟ د خپل ځان دپاره. ستا د مال الله ته ضرورت نشته. وما تنفقون او سچې خرج کوئ تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر د غوښتلو د رضا د الله. مقصد هم دا دی چې الله رانه څه شي؟ الله رانه راضي شي. دا مال په دې باندې خرج کوم چې مال الله را کړی دی او په دې مال باندې هماغه الله څه کوم؟ راضي کوم، الله رانه خوشحاله شي. وما تنفقوا من خیر او سچ تاسو خرج کوئ د مال نه یوفی الیکم نو پورا به درکړي شي تاسو ته بدلې او اجر. الله فرمایي تاسو چې څه خرج کوئ په دنیا او په آخرت په د هغې بدلې الله تاسو له درکوي. وانتم لا تظلمون او پتا سو با ظلم نکړي شي او الله پتا سو باندې ظلم نه کوي بلکې تاسو له بس تاسو د عمل بدله الله په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې هم څه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ان تبدوا الصدقات فنعما هي کچری تاسو کار ورکوي خیرات نو هم خو خبره ده. وَإِن تُخْفُوهَا او کچر تاسو هغه پټوي وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ او ورکوي فقیرانو ته فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نو هغه غوره دي ستاسو دپاره، هغه غوره دي ستاسو دپاره. نن سبا خو 100 روپۍ به ورکوي او 60 تصویران ولې وباسي. نه، صدقه او خیرات چې ورکوي په پټه باندې په څه باندې؟ دنیا ته به یې نه ښیې، انسان ته یې مه ښیه، رحمان ته وښیه چې الله زه دا صدقه او خیرات کوم، زما اصل مقصد دا دی چې ته رانه راضي شي، زیره دنیا د ښودنې دپاره نه کوم. یو لوټ په 11 کسانو بنیولي. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ او لرې به کړي ستاسو نه ستاسو ګناهونه. والله بما تعملون خبير او الله دا آغنا چې تاسو یې کوئ خو خبردار دی. لیس علیک هداهم نشته دی ستا په ذمه د هغې په لاره راوستله. الله فرمایي د دې هدایت ستا په ذمه باندې نه دی، ستا په ذمه باندې د الله دین رسول دی.
ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله هدایت کوي چاته چې وغواړي. دا د الله خوښه ده چې د پیغمبر په کور کې څه پیدا کیږي؟ کافر پیدا کیږي. او د کافر په کور کې څه پیدا کیږي؟ پیغمبر پیدا کیږي. نو هدایت او ضلالت دواړه د الله په خوښه دي. وما تنفقوا من خير او آغسا چې ورکوي تاسو د مالنا فلانفسکم هغه هم د خپل ځان د پاره کوي. الله فرمایي که څه کوي مالی او جانی نو د سره پاره د خپل ځان د پاره ستا په دې صدقه باندې نعوذ بالله د الله په خدای کې زیاتواله. حدیث مبارک راځي چې دا ټول خلق نعوذ بالله د ایمان نه بی ایمان شي د الله په خدای کې کمې ناراضي او کو ټول مؤمنان شي او نیکان شي د الله په خدای کې زیاتواله ناراضي. انسان چې سکی د خپل ځان لپاره کوي. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او نه خرج کوي تاسو مگر د غختلو د پاره د الله د رضا. چې دا مال د الله د پاره سکوما خرج کوم. وما تنفقوا من خير او سچ تاسو خرج کوي د مالنا یوفى الیکم پورا بدر کړی شي تاسو ته اجر ده. الله بداغه اجر په دنیا او په آخرت کې تعالی درکړي. ستا بچي وم سي اوم ډیر خوشاله یو ډیر به مطمئني چې کله تا په خپل مال کې الله پیژندلی نو الله تعالی بستا بچي چې دی هغه به د بل در کې بیا چرې مونږ درې. وانتم لا تظلمون او پتا صبح ظلم نشي کولې. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا لازم نراضي شي په دین اسلام استقامت نصیب وګرځي. دریانه مساته په هر عمل کې اخلاص پیدا کړي. څومره ایمان رونا خیانه میانو سره پرېدس کې شریک الله موږ ټول سره د رحم او د کرم معاملې وکړي. بیماران نیک اعمال لپاره شفا ورکړي. موږ هم د روحاني جسماني امراضونو بچو ساتي. او یا الله څومره ایمان چې په سفر آخرت ته درغلي ټول وبخي. د ټول درجات عالیه نصیب وګرځي. زموږ د ژوند خاتمه الله تعالی په ایمان باندې نصیب کړي. راځه ته موږ چې الله وبخي. الله ورکو کړو جوار کې څه ورکړي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أرحم الراحمين.